ډېر مجبوره ورځ راغله زما خیاط وروړو او ډېره ناچاره وه ډېره غریبه وه. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو ملګرو ستاسو ورور ستاسو دوست افتخار احمد یم. د پروګرام زما فرض په دغه هیله په دغه تمه چې ښه به یې تکړه به یې او د صحت په جامه به یې ملګرو سره چې تاسو ته پته ده زما د پروګرام مقصد مطلب دغه دی چې زموږ د سوات په سیمه څه نمونه زموږ خویندې دي او ورونه دي او هغوی ته کوم درپېښ مسایل وي هغه موږ تاسو ته په سکرین راولو. مخکې کار په هغې باندې ایکشن او کاروایي د اعلی حکامو ستاسو کار دی. همدغه مهال نن راغلی ما مینګورې نوي کیل سراج آباد ته. تاسو ته معلومه شي دلته کې زموږ یو خور تقریبا د تیر یو کال نه راسي بیماره ده او د هغوی د کور والا د خاوند د وینا مطابق د هغوی په علاج باندې کم سے کم 9 لک روپۍ راځي. مزید خبرې اترې به د هغوی سره مونږ کوو. یقینا ډېر زیات غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي. زه یم چې پروګرام به ستاسو لازمي خوښېږي زموږ سره اوسئ. بالکل عزتمندو کتونکو څرنګه چې مونږ تاسو ته وویل زما فرض پروګرام دی دا مهال مونږ راغلي یو مینګورې ته نوي کلي کې یو سراج آباد یو محلې یادېږي هغې کې ناست یو څرنګه چې مونږ تاسو ته وویل چې زموږ یو خور د کم سے کم د تیر یو کال نه هغوی بیمار دي او د ډاکټرانو د وینا مطابق د هغوی په اپریشن باندې کم سے کم 9 لک روپۍ راځي. د هغوی کورودان را سره موجود دی او هغوی په خپل موجود دي. خبرې اترې به د هغوی سره کوو چې څه فریاد لري د عوامو نه ستاسو نه زموږ سره اوسئ. خور السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور دا راته ووایه د څومره وخت نه بیمار یې تاسو؟ زما خو دا درېیم کال دی اوسې دا بیخي پرېوت یم خو مې کار پرېښی دا مې 9 میاشت ده. دا ډاکټران څه وایي څه وجه وه تاسو ته دا بیماري د څه د وجې راغلې ده؟ ډاکټران وایي دا ستا کمزوري دی وایي ستا ټوټو کمزوري راغلی. ډاکټران پرې نه پوه شي فالتو دوايان درکړي د ټیسټ نه ما وس نه کېدو د اسرې نه ما وس نه کېدو غریبي مې وه او فالتو دوايان درکړي پیناډال مې خوړل ده واسکوپان مې خوړل ده عام طور ګولۍ مې خوړل ده خپل کاروبار مې کړی دی خان مې ټانګسلي دي او د بواسیرو مرض دی او دغه ګرځېدم پردو کورونو کې مې کارونه کول بیا مې توله کالی را مې غوښتو ډېره مجبوره شوم او هغه مې خرڅ کړو او دې خاوند ته مې خراله دا بیماري سره راباندې نغله 1.5 لک روپۍ را باندې قرض و او په 50,000 روپۍ ما د 2 لک روپو مې د دې بیمارۍ د لاسه ورکړه. دا ماشومانان مې دغه شان ماته ناست یم خاوند مې دا 9 میاشت ماته ناست دی کار ته نشي وتی بل څه نشي کولی. څومره ډاکټرانو له تللی کم سے کم خور د کم ځای پورې تاسو خپل علاج د سیدو ته تللی یم دروغ شته نه یم سیدو ته تللی یم سیدو نه بیا اسلام آباد ته نیږی مې دلته ستا علاجونه نه کېږي نه د تبې هغه ګولۍ رانه نه دي راکړې وي د دې کې ستا علاج نه کېږي. اسلام آباد ته تللی یم په اسلام آباد کې رانه د یو طرف 3.5 لک روپۍ غواړي او په دواړو باندې وایي 1.5 لک روپۍ راځي بغیر د دوايانو نه بغیر د خرچې نه بغیر د ټکټونو نه صرف ستا د هډوکې چې کم دي وایي دا د 1.5 لک روپو نه دي. دا خان مې ډېر ناچاره دی زه هم ناچاره یم د دم څوک نشته زما هم داسې خاص څوک نشته خو ده هم غریبي کړله ما هم غریبي کړله کله په یو کور کې کار کړی کله په بل کور کې کار کړی کله د دیاړې شوي دی کله نه خو ټیم مې پاس کوم ما یې به خو ستا باندې ډېر مجبوره ورځ راغله زما خیاط وروړو او ډېره ناچاره وه ډېره غریبۍ وه. او انشاءالله زموږ داسې ورونه شته په دې سکرین باندې موږ تاسو ویني چې انشاءالله ډېر زر دی چې ستاسو د علاج لپاره وه څه نه څه د ادارې څه کوشش وکړي او ستاسو علاج به انشاءالله وشي. بچي مې همداسې دغه دي د پلار ول ډوډۍ راوړې وي دا 3 ورځ یو بل درته وایي چاندې ټولې که نه بچي مې ورته وایي دغه مشره لور مې ورته وایي ابو وایي یو ټیم ډوډۍ پخوره د بل ټیم د امي ته په چانده کې ورسي دا ښه شي دا 9 میاشتې د دې وړوکي هلک خدمت کوي هر ټیم ورته قهرېږي وایي زه ستړي کړم. نه خیر دی تاسو به سوال هم نه کوئ تاسو به خیر هم نه غواړئ شته زموږ داسې ورونه انشاءالله ستاسو سره به څه نه څه لاس خلاص وکړي. ورور څه ګڼئ څه به ویل غواړئ د دې خپلو ورونو نه به څه فریاد کوئ؟ موږ دې هغه فریاد وکړو چې زما په دې دنیا کې نور څوک نشته بغیر د خدای نه ستاسو نور څه ورونه یا څه مور پلار یا داسې شاته ما هېڅوک هم نشته بغیر د خدای نه. دلته کې په دې ماله کې ماماګان دي خو هغه مې بیخي ځان ننګاره کړی داسې دا وینو چې دی زموږ خوری دی دا سخته تکلیف پرې راغلی چې موږ یې خپله ښځه ولیکو یا موږ لاړ شو د ده څه تپوس وکړو د له څه ډاډ ورکړو چې یاره ماشوم دی دی خفه نه شي لکه څه کار کوئ پخپله؟ زه پخپله باندې دیاړو کوم د پټو دیاړي کوم د پټو دیاړي دا کورون مازه چې څومره اورم نو د کرایې کور دی او دا د دې د ماني کې صاحبان ورته وایي دا د هغو کور دی او موږ یې په کرایه باندې راکړی د دې کرایه را باندې هم دا 2-3 میاشت ده موږ کرایه نه ده ورکړې زما څه کاروبار نشته. بچي اوس څومره دي د خیره؟ بچي د خیره 4 دي او دا یو پکې چې داسې لیونسارې غونته کې دی که ډوډۍ ته کښېني موږ ورته وایو یاره ډوډۍ خو دی یو مخې خاندي بیا زه ورته قار شم نو پاسې یا ډوډۍ نه پاسې بیا ځي دا مور په کمر ولي ما په کمر ولي او که
200 مطلب د پیدایشي داسې دی د پیدایشي دي چې دی دا راته ووایي چې کوم خلک تاسو ویني په سکرین باندې د هغوی نه څه غوښتنه کوئ موږ ورسره دغه غوښتنه کوو چې یاره موږ سره مدد وکړي زموږ د علاج خدای وکړي او دا خلک راسره مدد وکړي دوی راسره وکړي هسې څه ګڼې څه ګورې چې دا 4 تنه بچي او داسې کور او بیا داسې واړه بیماري نو پړه کې دې څه شته صحیح بس دې وروڼو ته ووایه زموږ په زړه کې نور هېڅ نشته چې خو زه یم چې زما د ښځه خدای پاک په خپله باندې روغه کړي او په دې خپلو خپو باندې وګرځي زما د خدای نور هېڅ مې هم نه دي په کارو خو زه یم چې بس دغه خدای پاک زما د ښځې روغه کړي او موږ یو بل ته خدای پاک په زاړه حال کې او د زما په زړه باندې نور هېڅ ارمان نشته تاسو نمبر د موبایل رابطه به انشاءالله موږ په سکرین باندې ورکو او چې څومره هم زموږ وروڼه وي خویندې وي یا داسې څه ادارو والا وي هغوی به انشاءالله ستاسو سره څه نه څه لاس اخلاص د خپل وس مطابق وکړو زموږ دا ماشوم چې دی ده ته موږ 2 پیرې وینه ولګوله د ده وینه کمیږي په مخه ټیسټونه هر څه پاک کې وینه کمیږي د ده وینه کمیږي 2 پیرې ده ته موږ وینه ولګوله دریم کال 2 کال او 3 میاشتې وشوې په دریم کال کې 3 میاشتې روانه بس هېڅ مسله هم نشته خو دغه एकदम پې دغه الټۍ ولګي او دستونه د هغې سره وینه کمه شي بس بیا ډایرکټ د ډاکټرونو چې هسپتال زما تیمور و ډېره زیاته مننه امینولو څرنګه چې تاسو ته مونږ ووایو چې مونږ منګورې ته راغلي یو نوي کیل سراج آباد ته د دې ورور خبرې اترې تاسو واورېدې زموږ د خور هم خبرې اترې تاسو واورېدې یقینا چې ډېر زیات ژوند ګران چې که یو طرف ته نن سبا مونږ د وسني وبا او د ژوند کم صورتحال ته ګورو بیا یو پله د کرۍ کور شي او 4-5 تنه بچي شي او بیا داسې مکمل ځان ځاني شي نو زه یم چې ډېره زیاته ګرانه ده زه امید ساتم چې پروګرام به ستاسو خوښ شي او چې څومره هم ستاسو سره کېږي زموږ د خور او زموږ د ورور سره تاسو ودرېږئ د دوی نمبر به مونږ تاسو ته په سکرین باندې درکړو ستاسو چې څومره کېږي دوی سره رابطه وکړئ الله پاک په تاسو له اجر درکړي د دې سره زما پروګرام مخ پای ته درسي تر بل پروګرام پورې ما خپل کوربه افتخار احمد لور کې اجازه په لوی الله مسپارم د الله فامان